أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسرة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 19 آیات نمبر 155-56 آیاتونه ویلې کیږي. حضرت موسی علیہ السلام قصه روانه وه. نو کله چې موسی علیہ السلام میقات نه کوه تور نه واپس راللو، نو چې کوه تور نه کله موسی علیہ السلام واپس رالو داخله کې بت پرستی کې اومنتل. بیا د هغې نه وروسته موسی علیہ السلام ورته هغه تورات پیش کړلو. الله جل جلاله ستاسو دپاره دا تورات کتاب را لیږلی، تاسو چې د کم قانون غوښتنه کړې وه هغه قانون یې درته را لیږلی دی. اوس د دې قانون مطابق تاسو خپل ژوند تېرول چې دی نو هغه شروع کړئ. څنګه چې مخکې صورت بقره کې تېر شوي ولو، دوی چې کله هغه وکتل نو دوی وی دا خو ډېر سخت قانون دی، مونږ ټول عمر آزاد ژوند تېر کړی، اوس یو دم به په مونږ باندې دومره سخت قانون راشي دا خو زمونږ په بس کې نه دی. دویم چې نو هغه دا ډېر رذیلانو دی دا تاسو د خپل طرف په داسې دا کړی دی، نو څه پته لګي تاسو څنګه راوړئ. مونږ زو الله رب العزت سره چې نو زمونږ ملاقات چې مونږ ته یو الله پاک وایي چې او دا زما کتاب دی، دا تورات حق او سچ دی. دویم چې نو هغه دا چې مونږ الله پاک ته وایو چې زمونږ د پاره په دې کتاب کې تورات کې لږ ترمیم وکړي، دې کې مونږ ته دا بعضې احکامات سخت احکامات دي دا راته نرم کړي، دا کم چې ډېر دي دا راته کم کړي. موسی علیہ السلام ته پته وه چې دا څه چنجن قوم دی، دوی سره به څه کړي. موسی علیہ السلام الله پاک نه دعا وکړه، یا الله دا خلک خو اوس داسې وایي. الله رب العزت ورته صحیح شوله، تو د دې نه چې نو هغه د هرې قبیلې نه چې نو هغه کسان راواله او یا کسان چې نو هغه راواله چې کم د دوی په نسبت باندې غوره او معتبر کسان دي چې بیا په هغې کې قصې نه کوي. تفسیر خازن کې او دغه شان مدارک کې غالبا مدارک کې اوس هم ای لیکلی دي چې دوی نه نو هغه 72 کسان، خو عام د عرب دا دستور د اکثر دوی کسر نه ذکر کوي، د 10 نه چې اخوا کمیسۍ نو هغې نه ذکر کوي. نو که هغې متعلق شي نو د هرې قبیلې نه 6 کسان کولو، دغه نو هغه 12 قبیلې وي، نو باره له پچیر کې چې ضرب ورکړي نو 72 دې راځي. نو دغه کسان دوی چې نو هغه ځان سره بوتللو، قرآن کې د هغې اویاو ذکر شوی دی. اوس چې کله دا کسان هلتې لاړلو او دوی بیا چې نو هغه چل وکړو تورات، نو اوس الله پاک ورته بیا ووی چې دا زما پیغمبر دی، دله چې ما کم کتاب ورکړی دا حق او سچ کتاب دی، دا ما تاسو ته چې نو هغه را لیږلی دی. اوس چې داسې کله دا ټول وشولو نو دوی وی بس خدا خبره وشوله، خو دا موږ ته پته نه لګي چې دا الله دا خبرې کوي، دا خبرې فرشتې کوي، دا بل څوک کوي، موږ خو صحیح نو نه. اوس موږ ته چې سخت کارې نه نو موږ په دې باندې داسې نه شو ویلی ده. هلته مخکې تېر شو لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة، موږ د هغه وخته پورې دا تا باندې یقین نه کوو، دا کتاب نه منو تر څو چې موږ الله رب العزت روبرو نه دی نیولی. اوس چې مونږ کله الله پاک روبرو وینو الله پاک وایي چې او دا کتاب زما دی، نو بیا به اله منو، که داسې نو مونږ یې نه منو. د دوی دغه ګستاخانه الفاظ الله رب العزت چې نو هغه دا خوښ رانه لنو. دلته الله پاک وایي کله چې دوی دا وکړل فاخذتهم الرجفة ونیو دوی لره زلزلې. سورة بقره کې آلته تېر شوي فاخذتهم الصاعقة
آلته چې نو لفظ صاعقه وا نو صاعقه ویل کېږي د اسمان ګړز ته تندر ګړز ته رجفه ویل کېږي چې نو هغه زلزلې ته نو دواړه سزاګانې مفسرین وایي دوی ته دواړه میلاو شوي لاندې نه پې زلزله راله د پاسه نه چې نو هغه د بجلۍ دغه کړک چې نو هغه پې وشولو دواړو سره دوی چې نو هغه مړه شولو د مړو په شانتې بېهوشه بېدمه چې نو هغه پرېوتلو موسی علیه السلام ای ربا لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای ای الله کستا خوښه وی نو تا به دوی د دې نه مخکې هلاک کړو دوی چې کله هلته چې نو هغه د دعوت نو د سخي عبادت کو په هغه وخت کې به دې هلاک کړو په دریاب باندې چې نو هغه فرعونیان راغوښتل د هغوی چې نو هغه دوی راواښتېدل د هغو دې هلته هلاک کړلو جو کستا خوښه وه چې دوی به دې ورسره هم هلته هلاک کړي ولو دوی به دې هم چې نو هغه به دې نه پرېښودل اوس چې دلته کم تا وکړو زه به دې ورسره هم چې نو هغه دا کړم نو اوس یا الله تو چې نو هغه دوی دا غلط خبرې کوي و نو اتهلکنا بما فعل السفهاء منا نو یا الله تو اوس د دغه قمقلانو د دوی چې نو هغه دغه بهودو خبرو په وجه باندې مونږ ورسره هم هلاکې یعنی الله دا تو دې سینه کې کتا دوی هلاک کولې خو تا به مخکې هلاک کړي ولو دا صرف ته په ازمیخ کې چې دوی ته پته ولګي دوی دا خبره ویني هم او دوی ته پته ولګي چې الله پاک مونږ وم نیولو مونږ دغه ګستاخۍ باندې الله پاک مونږ له سزا راکړله نو ان هي الا فتنتک یا الله دا صرف ستا ازمیخ دی نو زه د قیامت چې الله دغه ازمیخ کې مونږ وساتئ مونږ له نو اغوز دین دا دوباره بیا را ژوندې کې ولې دا خو داسې قوم دی که اوس زه لاړ شم نو بیا به دوی ما هم هلتې هلاک کوي ما به هم شهید کوي ځکه وایي چې تا زموږ د قوم معتبر خلک بوتلل او هغه دې هلتې مړه کړلو نو د دې په ضمن کې زه به هم چې نو حادثې کېږم بیا به زه هم هلاکت ته پیش کېږم ان هي الا فتنتک الا دا ستا ازمیخ دی امتحان دی تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء تو به دې سره هدایت کې چې نو چاته وغواړې او ګمراه کې چې نو هغه چاله وغواړې نو اوس که دوی بیا د دې باوجود نه مني جدا د دوی د ګمراهۍ دپاره لویه خبره ده او که چېرته دوی د دې نه عبرت واخیستلو جدا هم لویه خبر ته انت ولینا فاغفر لنا الا تو زمونږ ولی تو مونږ ته چې نو هغه بخښنه وکړې ورحمنا په مونږ باندې رحم وکړې وانت خیر الغافرین او تو بهترین چې نو هغه بخښنه کوونکی روایتو کې راځي وایي کله چې نو هغه دوی دا وکړل نو الله ورته وایي چې دا څه مشکل نه دی بلکې دا خو صرف تاسو دومره قدرې چې د اوسه پورې آزاد ژوند تیر کړی دی نو اوس یو دم چې کله تاسو دې ماحول راغلی نو په دې ماحول کې به تاسو د قانون مطابق لږ تکلیف وي خو لږ وخت چې کله وشي تاسو به په خپله د دې سره بیا عادت شي څه مشکل منئ اوس دوی د دغه بېهوشي پې هم راغله دغه حالت چې نو د مرګ غوندې حالت کیفیت پې هم تېر شولو بیا چې واپس رالل قوم ته څه یې ووې نو وې او یاره خبرې را سره وشوې مونږ خو څوک لیدلې نه دي او بیا چې نو هغه د موسی علیه السلام د دې په خولې الله نه مونږ تپوس وکړو جو الله یې چې کم پکې تاسو منلی شئ جو هغه منئ او چې کم نه شئ منلی جو هغه مه منئ نو دا قسم چې نو هغه دې وکړل نو ځکه موسی علیه السلام بیا وویل دویم آیت کې وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه ای الله زموږ دپاره په دې دنیا کې چې نو هغه نیکي ولګي خیر راته ولګي وفي الاخره په آخرت کې را الله کې انا هدنا الیک ای الله به مونږ ته طرف ته چې نو هغه رجوع کوو د خلکو دا بهوده خبرې وکړلې یا الله زه دنه معافي غواړم زه ستا طرف ته چې نو هغه رجوع کوم دیو جن ویلې کېږي یهود ته یهود ولی ویلې کېدل نو یو معنی چې نو هغه دا ده چې یهود دا د هود نه دی او هود نو هغه ویلې کېږي رجوع ته نو دی بیا په دې کې څه کسانو د دغه نه وروسته الله پاک ته رجوع وکړله نو ځکه ورته یهود ویلې کېږي دویمه معنی چې نو هغې دا کړي چې یهود دا د تهود نه دی او تهود ویلې کېږي چې نو هغه حرکت کول ټالۍ خوړل نو دوی به چې نو هغه تورات ویلو په هغې کې به چې نو هغه مخکې او وروسته به تلل ټالۍ به یې خوړلې او درېیمه معنی دا ده چې د یعقوب علیه السلام مشري زوی نه چې نو هغه یهودان و دا د هغه اولاد ول ځکه ورته یهود وي قال عذاب اصیب به من اشاء زما خپل عذاب زه په دې باندې چې نو هغه رسوم چاته دې وغواړم ورحمتي وسعت كل شيء او زما رحمت چې نو هغه وسع دی هر یو شي ته فراخ دی هر یو شي ته
ذخیرۃ الجنان کې چې نو هغه لیکلی دي و یو پیر چې نو هغه شیخ محی الدین ابن العربی علامه ابن عربی صاحب چې نو هغه ورته ویل کېږي نو علامه ابن عربی رحمه الله دا سره شیطان چې نو هغه ملاقات وکړلو نو شیطان چې سره کله ملاقات وکړو نو هغه ورته زما د پاره چې نو هغه سره رحمت شته وکنه نو دا هغه ورته وینا ته چې نو هغه د رحم مستحق نه ستاره پاره چې نو هغه رحمت نشته شیطان ورته دومره لوی عالم قرآن دی نه دی ویلې جوړي هغه ورته ول منه دی ویلې خمستانه می خو ویلې نو په قرآن کې الله پاک وینا چې ورحمت وسعت كل شيء زما رحمت چې نو هغه هر شی ته وسیله نو د الله پاک په شیزونه چې کم پیدا کړی داغه کې زوم یو شی هم کنه نو چې زیم نو یماته د الله رحمت څنګه نه حاصل ته چې دا نه دی علامه ابن عربی رحمه الله چې نو هغه خاموش کو تمام علماء دیوبند قاسم نانوتوی رحمه الله فرمای وې د موږ سره مقابله نو شي کنه ما بوتلم په ما ورته چې تو د الله د رحمت کې د الله چې نو هغه کم شیزونه پیدا کړی ته یو شی خدا سي منحوس شي چې تا د الله قانون نه د الله د رحمت د چترې نتازان وباسلې دې ځکه تا خدا الله پاک سره چې نو هغه پنګ اغستې ده تا د الله سره مقابله اغستې نو ته خدا هغه د الله د رحمت نتازان وباسلې دې چې کله دې ځان وباسلې ته څنګه چې زو د الله پر رحمت کې اشرف علي تانوی رحمه الله چې نو هغه وی که زما سره ملاقات شوه نو ما به د علامه ابن عربي رحمه الله په ځای ما به ورته ویلی ول چې ته نو د الله د رحمت مستحق نه ولی ځکه د خدای رحم چې نو هغه دا هم کېدل شو چې د دې سره پتال استا چې نو هغه د کرتوت نه سیما سزا درکړی وي خو الله تعالی استا د کرتوت مطابق چې نو هغه سزا درکړي فساكتبها للذين يتقون نظر د چوبې لیکوم دای کسانو د پاره چې هغه یریږي ويؤتون الزکات او هغه ادا کوي زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه کسانو د پاره چې کم زمنګ په آیاتونو باندې یقین ساتي الله دې موږ ته خپل کلام کامل یقین نصیب کړي واختار موسی او غره کړل موسی علی السلام چناو کړ موسی علی السلام قومه د خپل قوم د 70 رجلا او یاتنا کسان لمیقاتنا زمون مقرر وخت د پاره فلما اخذتهم الرشوه پس هل کله چې ونی ول دی لر زلزله قال نو موسی علی السلام رب لو شئت اهلكتهم اے الله کچریتا غختل نو هلاک کړي بد دی ول من قبل د دین وړاندې و ایای او مالرا تهلكنا آیت هلاکه موږ لره بما فعل السفهاء منا پاک کار باندې چې کړه زموږ نه قمقلو ان هي الا فتنتك نردا مگر ستا ازمیخ تذل بها من تشاء او تجنن گمراه کې په دی باندې چاله دی غواړي وتهدي من تشاء او هدایت ورکې تو چاته دی غواړي انت ولينا الا تزمنګ چې نو کار سازي فاغفر لنا پس بخنه وکړې موږ تا ورحمنا او رحم وکړې په موږ باندې وانت خير الغافرين او تو د ټولو نه بهترین چې نو بخنه کون کې وکتب لنا اول کې زمونږ د پاره په هذه الدنيا په دې ژوند دنیا کې حسنه نیکی او په آخرت او په آخرت کې ان هدنا الیک بشک مونږ رجوع کړي دتا تا قال نو الله پاک عذاب زما عذاب اصيب به من اشا زبر صوم په دې هغه چاته چې غواړم ورحمتي او زما رحمت وسعت هغه خور د کل شیء په هر شی باندې پراخ د هر شی تا فساكتبها پزرد چې زب ولیکم دا للذین دای کسانو د پاره یتقون چې پرهیزګاری اختیاري تقوا اختیاري وياتون الزکات او ورکي زکات لرا والذین واکسان هم بیااتنا چې دا زم په آیاتونو باندې یؤمنون یقین ساتي ایمان راوړي